دې کاټن کې دا سورة یاسین د سفارې دی اوله سفاره الف لام میم سيقول السفهاء والمحصنات پنځمه سفاره دا سفارې موجود دي مختلف نور اوراق دي چې دا ما ډېر صحیح کړو په هغه ټایم کې دا ډېر ګډوډ حالات دا خو ډېر غټه بې حرمتي ده د دې څه نه څه مخنیوی پکار دی دې نه خو ډېر غټ فسادات جوړېږي دغه جوړېږي زموږ په کلي کې زموږ په محله کې دا ماشومان یا غټ یا واړه دا ولې بې حرمتي وشي د دې څه طریقه کار پکار دی باخره دې دلته ځینې دي سنټرې دي د دې اوراقو تاسو ته فتره تاسو په خپله د هغې پروګرامونه کړي دي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. سید الرحمن کاکا خیل ستاسو په درانه خدمت کې حاضر یم. ډیره د افسوس خبره ده، انتهایی د افسوس مقام دی دا کومه ویډیو چې موږ جوړو د دې لپاره چې داسې افسوسناکه واقعه دلته راپېښه شوې ده چې هغه زمونږ خولې له هم نه راځي. که زمونږ دا کیمرامین تاسو ته وښیي دا په دې وخت کې زه په دې ډیران د پاسه موجود یم او د ډیران مقصد دا دی چې دلته خلک ګندګي راوړي، خلک د دنیا چې څه مرداري دي په کور کې ده او که په هر ځای کې د ډیران مقصد دی چې هلته خلک مرداري راوړي. نو نن افسوس په دې خبره باندې کومه چې په دې ځای کې څه قرآن شریفونه او د هغې مقدس چې کوم اوراق وو هغه یو ملګري ته میلاو شوي دي، د هغه سره به خبره کوو. دا په دې وخت کې زموږ سره محمدین جان بھائی موجود دی. محمدینه لږ دې خوا راشه، دا راته ووایي چې د ټول نه مخکې تاسو ته په څه طریقه باندې دا قرآن شریفي چې کوم اوراق دي دا درته میلاو شو، په کم وخت کې درته میلاو شو؟ مهرباني جي دا سحر سعید بھائی موږ راووتو دلته د ټیمو یو نوکر راځي چې هغه دلته کچره راوړي اوسېږي حکیم بھائی باندې مشهور دی چې خپل نوم به یې څه نو هغه راغی هغې موږ ته اواز وکړو چې تاسو راشئ دلته. موږ چې رالو دلته نو که تاسو ته ښکاري دا کاټن و څه په دې کاټن کې دا سورة یاسین د سفارې دی اوله سفاره الف لام میم سيقول السفهاء والمحصنات پنځمه سفاره دا سفارې موجود دي مختلف نور اوراق دي چې دا ما ډېر صحیح کړو په هغه ټایم کې دا ډېر ګډوډ حالات کې پراته وو. خدای شته موږ ډېر زیات ودردېدو خو موږ یو تاسو سره بیا رابطه وکړه موږ چې د دې څه طریقه کار څه وکړو څه ونه کړو د خلکو ته لکه دا خو ډېره غټه بې حرمتي ده د دې څه نه څه مخنیوی پکار دی دې نه خو ډېر غټ فسادات جوړېږي دغه جوړېږي زموږ په کلي کې زموږ په محله کې دا ماشومان یا غټ یا واړه دا ولې بې حرمتي وشي د دې څه طریقه کار پکار دی باخره دې دلته ځینې دي سنټرې دي د دې اوراقو تاسو ته فتره تاسو په خپله د هغې پروګرامونه کړي دي نو سړی کېدي به حفاظت یې غزي ته ورسوي که نه نور تاسو په دې باندې ټیک شو جي. دا محمدین جان زموږ سره رابطه وکړه او خدای شته چې دې ځګي له موږ رالو فوري طور باندې زمونږ دلته د ویډیو مقصد دا دی چې اکثر که په غیر ملکونو کې د قرآن او د حدیثو یا د نبی علیه السلام په شان کې څوک ګستاخي وکړي نو موږ دې خبرې ته ښه تیار یو چې یاره ګیراو او جلاو بیا چې کوم نه روډونه بلاک کولو او دغه زنده‌باد مرده‌باد وینا کولو دغه ته موږ ښه تیار یو. خو چونکې زمونږ په کلي علاقه کې یا زمونږ په کور کې یا زمونږ په محله کې د قرآن او د حدیثو دغه شان بې حرمتي کېږي په موږ باندې بارانونه ولې په صحیح طریقه باندې په صحیح وختونو باندې نه کېږي د هغې اصل وجه هم دا ده چې موږ د مسلمانان موږ خو ځان ته مسلمانان وایو خو د مسلمانۍ هغه کار موږ نن پرېښودی دی. قرآن شریف سره محبت ساتل دا خو د ایمان یوه حصه ده ځکه چې الله پاک فرمایي چې یاره تاسو زما په کتابونو باندې ایمان راوړه نو په هغې کې کتابونو کې آسماني کتابونو کې یو قرآن مجید هم شامل دی. خو که زما استاد قرآن مجید دغه حیثیت چې هغه د ډیران کې موږ ته میلاویږي نو دا انتهایی د افسوس مقام دی. ستاسو د ټولو په خدمت کې زه دا خواست کوم هر کو څوک هم تاسو ته د قرآن یو حدیث او یا چې کمنانو یو داسې پاڼه میلاو شي چې په هغې باندې خامخا د نبي علیه السلام نوم لیکلی شوی یا پې قرآني آیات پې لیکلی شوي اکثر اخبارونه وي اکثر کتابونه وي د هغې اوراق وي نو هغه تاسو رااخلئ او په محفوظ ځای کې ساتئ. خصوصي طور باندې د دې لپاره په هر علاقه باندې د تحفظ قرآن په نوم باندې چې کمنانو سنټرې جوړې شوي دي چې کله هم ستاسو په کورونو کې داسې ضعیف قرآن شریفونه یا مقدس اوراق وي تاسو هغه په شاپرو کې بندوئ او که چېرته د شاپر نه زیات دي په بورو کې تاسو بندوئ دغه زه ستاسو سره موبایل نمبر شیر کوم تاسو د دغه سره رابطه وکئ. په کور کې که تاسو قرآن راغستلی نه شئ نو د قرآن کم از کم د حفاظت ذمواري دا په خپل سر باندې والی او دا زما ستا ډېره اهمه ذمواري ده ځکه هسې نه چې خدا نخواسته په موږ باندې د کاڼو باران ونه شي. د سکول کتابونه هم پکې دي او د سکولو دغه هم پکې دي د کاپیانې پکې هم پکې دي
اکثر موږ داسې کار کوو چې یاره کله د سکول نه یو ماشوم فارغه شي یا په مدرسه کې چې کوم دی یو ماشوم فارغه شي نو هغه کتاب او یا هغه دغه راولي او هغه په کباړي باندې خرڅ کړي دا وړلی کېږي او اغیار د دې نه ټیشو پیپر جوړوي او د ټیشو پیپر مقصد جو بیا تاسو ته معلومه ده چې هغه به په دغه کې استعمالیږي په باترومونو کې استعمالیږي په خپلو بچو باندې په خپل ګرد و پیش په ماحول باندې موږ چیک اینډ بیلانس وساتو او په کم ځای کې چې داسې مقدس اوراق وي د هغې موږ فوري طور باندې د هغې ته ادراک وکړو او دا کم خلک چې داسې کار کوي چې دا منع کړو ځکه چې پخوا به کم امتونه الله پاک به هغې بربادولو یا به ختمولو نو هغه به په دې وجه باندې چې یاره یو چا به ناروا کار ولیدو نو هغه به نه بندو د هغې نیکانو خلکو چې کوم دی د بربادۍ الله پاک به فیصلې راوستې او فرشتو ته به حکم کوو چې د ټول نه مخکې لاړ شي او په دغه دا کوم چې نیکان خلک دي په دې باندې د دنیا پاستر کوي نو د هغې مقصد هم دا چې یاره کله په معاشره کې څوک غلط کار کوي نو دا زما ستا ذمهواري ده چې موږ هغه په لاس باندې منې کړو که په لاس هم د منې کولو طاقت نه وي چې په زبان یې منې کړو که په زبان هم زمونږ د بندولو طاقت نه وي نو چې کم از کم په زړه کې خو دا کار بد وګڼو که او دا نبي علیه السلام فرمایي چې دا د ایمان آخري درجه ده نو تاسو په خپله باندې د خپل ځان لپاره فیصله وکړئ که یو کار تاسو په لاس بندولی شئ نو تاسو بیا بندوئ لازمي دا په ما ته فرض دی که تاسو په لاس نشئ بندولی په زبان باندې ورته تاسو دا ووایئ چې یاره دا کار دی ناروا دی او که چېرته دغه هم یو سړی نشي کولی نو په زړه کې خو دا کار بد ګڼل پکار دی دا یو ډېره اهمه مسله ده په دې باندې تاسو غور فکر وکړئ تاسو الله د رسول خاطر وکړئ دا ویډیو مو سره شیر کړئ د دې لپاره چې یاره کم از کم دا مقدس اوراق چې کومې دي که دا په کوڅو کې که دا په نالو کې که دا په ډیرانونو کې چې یو خو بچوله دا کتابونه مه ورکوئ او بل دا خبره مو سره کوئ چې یاره تاسو په کباړ باندې هم دا کتابونه مه خرڅوئ ځکه چې که تاسو په کباړ باندې دا کتابونه خرڅ کړه دا مقدس اوراق نو د دغه نه بعد بیا دغه ټیشو پیپر جوړیږي او د ټیشو پیپر مقصد چې کوم دی نو هغه تاسو ته معلومه ده ډېره مهرباني الله مو ښاد او باد ساته دعاګانو کې مې یاد ساتئ د خپل ځان خیال ساتئ السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو د لوی الله په امان